بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو علم خان شیرپور تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو موږ د بیروزګارۍ خبره کوو، ورسره بیا کوشش کوو چې چاته روزګار ملو شي، په هغې خوشحاله شو. خو په دې حالاتو کې روزګار ډېر ګران دی، ځکه چې ضلعي انتظامیه راځي، اے سی ډي سی یا بل هغه په ګاډو والا ورځي، خو ټرافیک والا راځي نو هغه په چینچو والا باندې ورځي. او دې خلکو سره چې کمې چینچې وي نو دوی ځان لم ګټي، کش لم ګټي، بل لم ګټي، داسې پکې ډېر موږ وکتل. خو دا مخال چې زموږ سره یو ځوان موجود دی او دې پته نه لګي چې داسې څه جرم کوي چې صرف د دې 3 ورځو مسلسل دا موږ په ولیده د 3 ورځو 3 پرچې، د 3 ورځو 3 پرچې دله ورکړې شوې. د کومه غلطي کړې به دا به دنه تپوس کوو چې دا د کومه غلطي کړې وه او دې دغه چینچې د مزدورۍ ته خوشحاله دی او که نه. ستا نوم څه دی؟ مې نوم حامد ده. حامد ته کوم ځای؟ اوتمانزو. 3 پرچې دې واغستې، ولې ته د ټرپې خلاف ورزي کوې؟ نو بس چې کوم ځای موږ ته خولې شوې لاندې موږ ته خولې شوې لاندې ولاړ یم، لا راته شوې نه یم چې دوی ما ګیر کړي، دوی ما پرچم راږي او بومي چوکۍ کې مې بند کړي. او بل دا خبره مې مته وکړه، ما ورته وویل چې ما ته کور کې بیماري ده، پرون هم تا ما نه ګاډۍ بند کړه، بله اوس دې هم بند کړه، اوس یې په 2م ځل خوشي کړی یم، په 2م ځل یې بوتلم. وي ته پرچه نه داخله نه مې زه پرچه کوم ځای نه داخله کړم، تا ما لا بله ورځ هم راکړه، پرون دې هم راکړه 4 بجې دا پرېښوم، زه سیده کور ته لاړم. ټوله ورځ دې بند هم کړي؟ ټوله ورځ مې بند کړي او الټه به کې ورته مینت زارې کوو، بې عزته هم کړي. رشقه دې خپله ده؟ رشقه مې خپله په کش مې اخیستې ده، 15,000 روپۍ میاشت دې له زه کش ورکوم، دې خوا د کور واړه هم بیمار پراته دي، هغې له هم دغه کوم، دې خوا زه ځان له هم 100 روپۍ دغه کوم، نو دې کې خو ما ته هېڅ هم نه پاتې کېږي. دا اوس ما را بل نه په بازار کې 100 روپۍ راواخېستې، مې چې پارچه پې داخله کړم. پرون ما له بل پارچه داخلوله نو بس هغه راله بیا داخله کړه، 300 روپۍ اوس راپسې راغلي وي، پیسې راکړه. نو ما ورته یې وکړه زه خو دا یوه جمع کړم که نه، چې ما ورته ما څه پیسې نشته، زه یې بوتلم چوک کې راته وکړم، بیا ما هلته بل نه پیسې راواخېستې او ما دغه کړې ورکړې. دا صرف د 3 ورځې ته دا پرچې میلاو شوې که نه؟ مخکې به م راکولې، خو 3مه ورځ ده چې دې شهریار نوم یې او دې ما رانیوسي، او هسې بې صدام نه د ګاډو نه مخکې م ولاړ یم، 14 ورځ نیته شو. صرف تا سره قصد دی که نه؟ نه نور ګاډي مې رانیسي، ټولو ګاډو له دغسې ورکوي. دا به روزانه یو پرچه درکوي؟ روزانه به درکوي، او چې هغه بل لا شي نو هغه بل نه دا شلي یو بله دله درکوي، چې دویم راشي ډیوټي بدله شي نو هغه به درنه دوشلي یو بله بدله دوشلي یو بله دله درکوي. کور کې څه بیماري ده؟ د ما د واړه دغه کېږي، بس چې کېدو ته ور نږدې شي بس مړه شي. بلډ پریشر دی، بلډ پریشر علاج نه کېږي. ما نن هم واړه ډاکټر لا بوتل، پرون مې هم بوتل، خو دې 2 سانو لاسه پاتې شو. په دې مزدورۍ ته پکې مزدوري کوې که نه؟ نه مزدوري کم ده، ټرپیک لکې ټرپیک لو کو بس کور ته ځو. نو والله چې دونه تنګ کړي موږ چې خرڅ یې کو وې سوځو ورده، خو چې مخکې سوچ وکړو نو 3 لکه روپۍ دا به زه رقم دی نه ختمومه، ا دې ټولې لس ودې نه کېږي چې دا ما راوستې. او چې بدماشانو ګاډي به سره په هغې کې به ډایرکټ ته چوک راتلم، والله که یو عمره له اشاره راکوله چې د خپلې دغه شوې چې د خپلې دغه شوم نو بس اوس مې نه پرېږدي. یعنې تا له زورور کس اوس پکار دی چې مالک کس پکار دی او چې مالک له دغه. کتونکو فیصله په تاسو ده، دا خبرې خو موږ پټې وساتو. ډېر رشکو والا ما ته مسلسل د 2 هفتو نه کالونه راځي چې موږ څه وکړو. د غلطۍ چې کوم دی نو بالکل ګنجایش نشته چې رشکو والا غلطي کوي نو بالکل دې پرچه ورکړي، خو نه چې غلطي هم نه کوي او ته د خپل دغه اوچتولو دپاره کوم چې تا ته ټارګېټ درکړی شوي وي او ته بیا هر چا له پرچې ورکې، هر چا له پرچې ورکې او بار بار پرچې ورکې، نو دا ناجیزه کوي. قانون باندې خو سم چلېږي. او جی د موبایل کې تصویران پاتې چې ما په کوم ځای ګاډي ودرولې په هغه ځای ما تصویر خپل ګاډي له مې ایستلی او بارۍ پې نور ولاړ دي، بدماشانو ګاډي هغوی له مې هم تصویر ایستلی هم ولاړ دي. نو ما ورته وویل ما ته خپله ګناه تو ښایه که نه چې سورلی دې راسه ګیر کړه، په چوک کې دې ګیر کړم، په کراس کې دې روان ګیر کړم، یا دې زړې پټې ناخوا ګیر کړم، بیا راته ولیکه. نو نه سورلی هم راسره نه یي، پټې نه هم دې خوا ولاړ یم، پاس ته لمبر د ګاډو نه هم دې خوا ولاړ یم، سره د پارچې او بیا هم راشي الټه مې بوځي بند مې کړي. کتونکو غلطي ته به غلطه وایو، خو هغه ټرافیک والا کوي او رشکو والا کوي، خو بېروزګاري ده او مزدوري کوي. رشکو والا ته موږ خواست کوو چې غیر قانوني یعنې داسې کار به نه کوي چې د قانون خلاف ورزي وي. خو دا واضحه ده چې روزانه به یو رشکې والا یوه پرچه ضرور اخلي، او چې کوم مخورز دی نو هغه باچا دی.
دا سلسله روانه ده. پرون هم رشکو والا احتجاج کړو، بل پرون هم کړو، خو چېرته لاړ شي چاته ووایي، فریاد چاته وکړي. فیصله په تاسو ده. موږ به ټرافیک خلکانو نه غوښتنه کوو چې نظر کې وساته چې غیر قانوني کار کوي بالکل پرچه ورکړي، خو چې قانوني او تاسو د خپلو ټارګټ پوره کېدو دپاره هر چاله پرچې ورکوئ نو ماښام چې لاړ شي او پلار ته بچي وي بابا ما له دې سر وړله، بابا ورته وایي چې زه خالي لاس رالم، نن چې مې څو ګټله خو ما ټرافیک والا له ورکړی، کش هم راته نه پاتې کېږي. نو دغه ټیم کې خو وپوښته که نه سردلان دی به راپروزي. نو دغې نه ځان وساتئ غورې. دا زور ظلم دا هر څه غورې په دې دنیا چې څه کوې برې به څوک د خپلې وردۍ نه غلطه پیدا اخلي او څوک د خپل ډرایونګ نه غلطه پیدا اخلي، دواړو ته سزاګانې میلاوي. کتونکو داسې ډېر خلک چې د مجبورۍ نه کوي، ډېر خلک چې بل نه کوي. موږ هم کوشش کړی دی چې دا دې ټایم کې موږ 6 رشکې اخیستې دي، 6 غریبانان له مر کړي. ما رشکو ډرایوران ته ویلي دي چې دا د یتیم پیسې دي، یتیم لمزي تا لمزي تم پکې په روزګار شوې او کش لمزي ځکه چې دې کې 80,000 ورکړي شوي دي او نور به کش پوره کې، خو اصول به نه ماتې. نه در سره ستا په سر زه جګړه کوم نه ټرافیک والا سره، خو چې ووي چې د خپل ذات لپاره دی دا خبره کوي. ولې چې اوس په ما یو امتحان راغی چې ما د یتیمانو د څو رشکو ذمواري اخیستې ده، بالکل چې غلطي کوي ورکه پرچه، زه درته شفارس نه کوم، غلط دي ته به غلطه وایو، خوځیم او خوبلي خو چې روزانه پرچه وي او ماښام کور ته ځي او څه ورسره نه وي، دا ډېره ګرانه خبره. نو کتونکو فیصله په تاسو په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ. ډېره مننه.